کرتے بیا منگو تاسو اللہ جل جلالہو د رمضان المبارک په دې عظیمه میاشت کې په دې خپل کور کې راجمع کو څرنګه چې تاسو ته پته ده دلته زمون په دې جامعه کې د رمضان المبارک په دې میاشت کې د فهمیدین کورس چالو شوی دی او هر ورځ د هغې نه یو نه یو موضوع چې کوم دی دا بیانېږي. نن زمون موضوع چې کوم دی د درود شریف فضیلت ته او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشق او محبت حاصلې دي په درود شریف سره او په درود شریف سره چې کوم دی د دې په ویلو سره د انسان مغفرت دی چې د انسان ګناهونه معاف کیږي. الله جل جلاله د انسان ته مغفرت کوي. محترم سامعین، الله جل جلاله په خپل کلام کې فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. چې بشک زه او زما فرښتې د دوانو جانو سردار مبارک باندې درود شریف وای. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، تاسو هم د دوانو جهانو سردار مبارک باندې درود شریف وایي په سلامتیا سره. محترم سامعینو، الله جل جلاله ما تعالی حکم وکړو چې زه او زما فرشتې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف وایي، تاسو هم په عقاید و جهان باندې درود شریف وایي. محترم سامعینو، د الله جل جلاله سره د بنی آدم هیڅ یو داسې سنت نشته چې الله جل جلاله هغه کوي او دا بنی آدم کوي. صرف واحد یو درود شریف داسې عمل چې دا د الله جل جلاله د سنت سره مطابق. الله جل جلاله هم په خپل خوږ نبی باندې درود شریف وایي او ما تعالی هم حکم وکړ چې په خپل پیغمبر باندې درود شریف وایي. محترم سامعینو، د درود شریف ډیر زیات فضیلت دی. د عقاید و جهان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک مبارک تی د دوانو جانو سردار مبارک فرمائی سوک چې پما باندې یو کرت درود شریف وای، یو کرت الله جل جلاله په دغه انسان باندې لس رحمتونه نازل کی او دغه انسان لس گناهونه چې کوم دی دا معاف کی او دغه انسان ته لس درجه اوچت کی. تاسو سوچو کې چې انسان له صرف په یو کرت درود شریف ویلو سره د انسان لس گناهونه معاف کیږي. الله جل جلاله د انسان ته لس گناهونه چې کوم دی دا معاف شي، دغه انسان لس درجه چې کوم دی دا بلند شي او په دغه انسان باندې لس رحمتونه الله جل جلاله نازل کړي. محترم سامعینو، چې کله الله جل جلاله چاته د رحمت په نظر باندې وګوري نو دغه یو انسان ته الله جل جلاله بیا عذاب نه ورکوي. د دې وجه محترم سامعینو، چې کله یو انسان ګناهګاری دغه انسان وفات شوي او دې ګناهګاری د په حق کې یا د په حیات کې چې دې ژوندی وي د درود شریف ویلي د دې په برکت سره به الله جل جلاله د دې انسان مغفرت کوي. ځکه چې کله انسان ته الله جل جلاله د رحمت په نظر باندې وګوري دغه انسان ته الله جل جلاله بیا عذاب نه ورکوي. نو د رحمت په نظر به الله جل جلاله دل اعلی ګوري چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف وایي. محترم سامعینو، د درود شریف په باره کې یو واقعه راځي. د حضرت موسی علیہ السلام دور دی او په دغه ټیم کې یو شخصیت دی او دغه شخصیت ډیر زیات فاسق او فاجر انسان دی. د ګناهونو نه لت پت دی. دغه انسان سره چا هم مینه او محبت نه کولو. د هر چا به دغه انسان چې کوم بد راتلو او بد به شو. دغه انسان وفات شو. چې کله دا شخصیت وفات شو د خلکو دی یو ډیران ته ورزولو او نامناسب یو ګڼل چې موږ د جنازو کو د باندې جنازه هم پړاو نه کړ او داسې یو سټ ته ورويشتو. په دغه ټیم کې الله جل جلاله موسی علیہ السلام ته وحی کی چې لړشه په پلان کې ځای کې زما یو بنده دی هغه پروت دی، هغه راواله هغه غسل ورکاو په هغه باندې جنازه وکړه. موسی علیہ السلام له هم دغه شخصیت پته و چې دا خدا سي انسان دی د ګناهونو نه لږ پته فاسق او فاجر انسان دی. موسی علیہ السلام عرض کړي الله جل جلاله ته وی چې دا سم عامله ده
کم یو عمل د داسې کړی دی چې تاسو دا انسان دله مغفرت وکړو تاسو وبخلو. الله جل جلاله ته فرمایي چې دا یو انسان ډیر زیات چې کوم دی دا فاسق او فاجر انسانو، خو یو کرتی د تورات شریف چې کوم دی د تورات شریف لوستلو او په تورات شریف کې د محبوب علیه السلام نوم مبارک راغو. دغه یو انسان چې کوم دی په نبی علیه السلام باندې درود شریف وي، په دې عمل سره چې کوم دی د انسان له ما مغفرت وکړو. محترم مسلمانینو تاسو سوچ وکړئ د موسی علیه السلام دور دی او دغه انسان فاسق او فاجر دی، الله جل جلاله ورته صرف په دې وجه باندې مغفرت کوي چې د نبی علیه السلام د نوم تعظیم یې وکړو او درود شریف په نبی علیه السلام باندې وي، الله جل جلاله دې انسان له مغفرت وکړي. د دې وجه نه محترم مسلمانینو مونږ او تاسو ته پکار دي که زه او ته د نبی علیه السلام عشق او محبت غواړو، د الله جل جلاله رضامندي غواړو، نو په نبی علیه السلام باندې درود شریف وایي. ځکه علماء کرام هم فرمایي او ډیر زیاتو کتبو کې راځي، علماء کرام فرمایي چې درود شریف داسې یو عمل دی چې کله د انسان زندگی را تنګ شي، دی په خپل جون باندې ستومانه شي، دله مخې له لار نه میلاویږي، دا انسان د درود شریف پر چالي کی. کله چې انسان له یو مرض راغو، داسې مرض دی چې ډیر دی مرض نه ښه کیږي، دا انسان د خپل ځان لپاره دا درود شریف وظیفه وګڼي او ډیر دا درود شریف چالو کې الله جل جلاله بردنه دا مرض لري کی. کله یو انسان باندې قرض اوخته ډیر زیات قرضدار شو، دې د خپل قرض نشي ختمولی، ډېر د درود شریف ور چالو کې الله جل جلاله به دې د قرض نه خلاص. محترم مسامینو دغه شان د بل څه غم دی په هر یو مشکل کې دی مختشو، ډېر د درود شریف وظیفه کوي، الله جل جلاله بردن دغه غم دغه مصیبت دار سره لري. د دې وجه نه محترم مسامینو یو بل واقعه ده، د بلخ په ښار کې یو مالدار شخصیت پاتې کیږي. دغه انسان ډېر زیات مالدار دی، خو په دې مال کې چې کوم دی نو درې موی مبارک د نبی علیه السلام د دې مال خال کې درې موی مبارک د نبی علیه السلام دي او دغه شخصیت دو زامن دي چې دو زامن دي. دا شخصیت وفات شو، د مرګ راغی. کله چې انسان وفات شي د مرګ نه پس بیا د مال خال تقسیمیږي. چې کله مال خال تقسیم شو، موی مبارک تقسیمېده، یو موی مبارک یو ورور واغشتو، بل موی مبارک بل ورور واغشتو، دا دریم موی مبارک پاتې شو. په دې کې ورته دا مشر ورور وي، دا لږ لالچي غونته مو دا مشر ورور ورته وي چې دا دریم موی مبارک چې کوم دی دا په میانځ باندې نیم کو، دا نیم به ته والي او نیم به زه والم، خو کشر ورور دا قید و جهان عشق او محبت واله او په قید و جهان باندې مینو او دا ادب مظاهره او کدا کشر ورور ورته وي چې نه دا د ادب خلاف دی، زه دا قید و جهان موی مبارک په میانځ نشم نیمولی، کرستا خوخی دا موی مبارک مال راکو دا غون مال خالته والی. دغه مشر ورور نورم لالچ کې راځي، وی دا خو ډېره زیاته ښه ده، کشر ورور له درې موی مبارک ورکړي یو خپله غون مال خاللي. محترم مسامینو دا مال خال داسې دی، دا څه ټیمه پورې انسان سره دا ختمېدونکی دی، خو هغه دلته ادب کړی دی، ګورې چې د انسان ته څه میلاویږي. څه وخت تېرېږي دغه مشر ورور سره دا غون مال خال ختم شو، دی غریب شو، دا غون مال خال د سره ختم شو، دی وده کېږي، دی اوس خوب ویني. چې خوب یې ولیدو د دواړو جانو سردار مبارک ورته خوب کې راځي او دی ورته خپله ګیله او شکوه کوي چې عقاید و جهان ما سره خو ډېر زیات مال خالو، زما هغه مال خال ختم شو. د دواړو جانو سردار مبارک ورته فرمایي وی ای بدبخته، کله چې تقسیم د ستا د مال خال کېدو او زما د موی مبارک کېدو، په دغه ټیم کې تا خپل مال چې کوم دی دا غوره کو او زما موی مبارک دی غوره نه کو، او د ستا کشر ورور ما سره مینه او محبت ساتل، زما موی مبارک چې کوم دی غوره کو، هغه چې کله زما موی مبارک راوالی په ما باندې یو کرت درود شریف وي او دا خپلې ګوتې راوالی دا په خپلو سترګو باندې راکاږي، لړ شه نن ته د هغه مقام له وګوره او ته لړې ذلیل او خوار شو، دغه هغه غون مال خال تا سره ختم شو. په دغه ټیم کې په هیبت کې دی راپاڅي دا مشر ورور او په منډه منډه باندې راځي او د دې کشر ورور په درباریانو کې ځان شامل دي. محترم مسامینو په څه وجه باندې د کشر ورور چې کوم دی د ادب کو د نبی علیه السلام د موی مبارک، او دویم نمبر چې موی مبارک را لی په عقاید و جهان باندې درود شریف وي، الله جل جلاله ورته کومه مرتبه ورکړه. نو دغه شان ما تعالی هم پکار دی بلدار د رمضان المبارک عظیمه میاشت، عظیمه میاشت، ډېره لویه عظیمه میاشت،
او شکر دی انسان وباسي په 1000 بار باندې چې الله جل جلاله په موږ باندې داسې میاشت راوسته. د دې وجه نه محترم سامعینو هر یو انسان ته پکار دی چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ډیر زیات درود شریف وي. ځکه محترم سامعینو د نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک بیانو مخیری د دوانو جانو سردار مبارک فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې بکم یو انسان د الله جل جلاله د سوري لاندې راځي. محترم سامعینو دوانو جانو سردار مبارک فرمایي چې درې قسمه داسې خلک دي چې هغه به د قیامت پر ورځ باندې د الله جل جلاله د سوري لاندې راځي. هغه کې نبی صلی الله علیه وسلم لومبه فرمایي چې کله یو انسان باندې سختی دا انسان په مصیبت کې او بل یو انسان د مدد کې یو ډېر دغه سختي دغه مشکل نه خلاص د قیامت پر ورځ به د الله جل جلاله د سایه لاندې. دویم نمبر هغه یو انسان کوم چې زما د سنت او خیال ساتي زما سنت جمدی ساتي دغه انسان به د الله جل جلاله د سوري لاندې راځي. او دریم نمبر کوم یو انسان چې په ما باندې درود شریف ډیر زیات کثرت سره وي دغه انسان به د الله جل جلاله د عرش د سوري لاندې. محترم مسلمانان تاسو سوچ کې د قیامت ډیر لوی سخت ورځ د محترم مسلمانان او ما تعالی په دنیا کې ډیر یو آسان عمل دی. محترم مسلمانان که یو انسان د قید او جهان عشق او محبت غواړي د الله جل جلاله محبت غواړي دغه انسان د درود شریف چالي او چې درود شریف دا انسان وي تاسو کماوي هر یو مشکل برده حل کیږي. دا شان د حدیث مبارک شو چې د الله جل جلاله د سوري لاندې بدل سایه هم نصیب کیږي. نو کوشش کوي محترم